بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. نننی سبق کی خلاصه دا ده چې تاسو ته امام نووي رحمه الله دا فرمایي چې ما وغوښتله چې زه د احادیث صحیحونه یو مجموعه او یو کتاب جوړ کما. ولی جوړ کما؟ څه دپاره جوړ کما؟ مخکې به تاسو خپل واورئ. فرأیت ما وکتله ان اجمع مختصرا چې زه جمع کړم یو مختصر مجموعه من الاحاديث الصحيحه د هغه احادیث صحیحونه مشتملا على ما يكون چې دا مشتمل وي په داسې خبرو باندې طریقا لصاحبه چې دا یو لار وي دغه لستونکي ته خپل ملګري ته دا کتاب الى الاخرته آخرت طرف ته، یعنی زه د احادیثو یو کتاب جمع کما چې دا یو لار وي آخرت طرف ته د لستونکي دپاره. ومحصلا او حاصلون کی وی لآدابه الباطنه اغا ادبنا آداب باطنیه والظاهره او اغا آداب د ظاهرو. آداب باطنو نه مراد دا دی چې دې کتاب کې به تاسو ته احادیث بیانېږي، په هغه احادیثو کې به تاسو ته داسې روایت هم بیانېږي چې هغې کې ادب د باطن د زړه سره چې کوم آداب تعلق ساتي هغې بیان به کېږي، لکه اخلاص. یو عمل کول اخلاص سره د څه سره تعلق ساتي؟ زړه سره تعلق ساتي. نو دې درته وایي چې آداب ظاهریه او باطنه. ظاهر لکه مثال په طور باندې استاز مخې ته څنګه کېناستل، یا په مسجد ادب احترام کول، د قرآن ادب احترام کول، ظاهري آدابونه خو تاسو خبر یې. نو په دې کتاب کې دا کتاب حاصلونکي وي، مطلب دا کتاب چې کله تاسو اولولئ که نه نو تاسو ته به آداب ظاهره او باطنه به څه شي؟ حاصل به شي. نو دې کتاب په وجه باندې جامعا للترغیب والترهیب وسائر انواع آداب السالکین. جامعا دا کتاب به جمع کوونکی وي، داسې یو کتاب لیکما جوړوما چې دا به جمع کوونکی وي للترغیب د ترغیب والترهیب او د ترهیب. ترغیب څه معنی؟ ترغیب اصل کې ویل کېږي رغبت، یو شی ته مایله کېدل، رغبت یا شوق. څه شی؟ رغبت او شوق د ترغیب معنا ده. لکه دی عبارت به دا مطلب شي جامعا چې جمع کوونکی وي للترغیب، ترغیب لره مطلب دا چې د دې په وجه باندې به تاسو زړه میلان وکړي څه طرف ته؟ نیکي کارونو طرف ته. ستاسو دغه زړه کې شوق او مینه او محبت پیدا شي څه سره؟ نیکي کارونو کولو سره. والترهیب او ترهیب څه ته ویل کېږي؟ ترهیب اصل کې ویل کېږي منع کول، روکنا، منع کول. یعنی دغه کتاب کې چې کوم احادیث تاسو ته بیان شي له دې وجې نه به تاسو د بد عملو څخه، د بد حرام خوري د وجې یا دغه د بد عملونو به تاسو څه کېږي؟ منع کېږي. نو جامعا د جمع کوونکي د ترغیب او د ترهیب یعنی د نیکي طرف ته شوق به پیدا کېږي او د بدو کارونو به څه کېږي؟ منع کېږي به. پوهېږئ تاسو؟ مشکل خو نه ده. بل به پکې څه وي؟ څه شی به پکې جمع کړی شوی وي؟ وسائر انواع آداب السالکین. او دې کې به ټول قسمونه به دې کتاب کې وي، جامع به وي دا کتاب هغه ټول ادبونو لره چې هغه آداب د سالکینو دی. سالک څه ته ویل کېږي؟ سالک دې ته ویل کېږي چې هغه د شریعت حکمونو باندې پابندي کوي. الله ورته وایي چې اقیموا الصلاة، دې څه کوي؟ وآتوا الزکات. صحیح ده که نه؟ دغه شانتې چې دین کم احکامات دی په دې باندې عمل کول او د هغه چا څه شي نه ځان ساتل چې د څه نه الله رب العالمین منع کړې ده. ولا تقربوا الزنا. یا رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د څه شي نه بل انسان یا خپل امت څه نه منع کړې ده که نه، هغې نه منع کول. یعنی د بدو کارونو نه منع کېدل او ښه کارونه کول دا ادب د چا دی؟ سالک. دا تصوف کې هم راځي سالک مخلص. نو سالک دې ته ویل کېږي چې هغه د دین په کارونو باندې عمل کوي
او کم کارونه چې ناروا وي هغې نه ځان څه کوي ځان ساتي دي ته څه ویلی کېږي نو من احادیث الزهد هغه احادیثو د زهد نه چې هغه یو انسان په زړه کې زهد تقوا بزرګي پیدا کوي یا دغه انسان بې رغبته کوي د څه شیز نه دنیا نه وایي که نه امیر صاحب دا ټکي خو مخکې تقریبا 3 ځله تېر شوی ده من الزهد و ریاضیات النفوس او هغه ریاضیت د نفسونو ریاضیت څه ته ویل کېږي ریاضیت اصل کې تربیت ته ویل کېږي څه شی ته ویل کېږي تربیت ته ویل کېږي ما ته ګورئ ریاضیات اصل کې ویل کېږي تربیت یعنی دغه احادیثو د وجې نه به د انسان به څه چل وشي تربیت وشي نن سبا زمونږ معاشره تاسو وګورئ که هغه عامه معاشره ده که هغه د طالبانو معاشره ده که د هر چا وي نو مونږ سبق هم ښه وایو خو زمونږ تربیت نه کېږي څه شی نه کېږي تربیت نه کېږي د ټولو نه بنیادي شیز دا څه ده تربیت کول دی هر یو انسان باندې دا لازم ده چې دغه انسان د تربیت یافته وي یو انسان باندې لازم نه ده چې د لوی عالم جوړ شي دا الله خو موږ ته نه دی ویلی چې تاسو علما جوړ شئ بلکې دا یو مستحب کار دی د اجر کار دی لیکن دا تربیت د هر انسان دپاره فرض او ضروري ده تربیت چې د چا وشي هغه کتاب به هم پیژني هغه استاد به هم پیژني هغه ښه او بد به هم پیژني چې د چا تربیت نه شوی کنه که هغه ډیر زیات لوی عالم هم جوړ شي لیکن چې تربیت نه وي شوی هغه ته علم هیڅ فایده نه ورکوي هغه ته علم هیڅ فایده نه ورکوي دا شیطان وګوره دا څومره ډیر زیات نیکو دا دومره نیکو چې دنیا پرېږده چې په آسمانونو کې د فرشتو سره به اوسېدو تاسو ته پته شته چې د انسان نه مخکې په مخ د ځمکه باندې څه شی آباد وو جنات بیا دا درته پته شته چې دا جنات څنګه ختم شو دا جنات داسې ختم شو امیر صاحب چې دې جناتو د الله رب العالمین نافرمانیانې شروع کړله صحیح ده چې کله د الله نافرمانیانې شروع کړله نو هغه وخت خو انسان نه نو الله رب العالمین فرشتو ته وویل چا ته وویله فرشتو ته وویل چې ملاړ شئ ځمکې ته او دغه شیطانانو سره جهاد دغه پیریانو سره جهاد وکړئ څه سره پیریانو سره جهاد وکړئ چې کله الله رب العالمین د اسمان نه دغه پیریان جهاد دپاره ولېږل دغه فرشتې دا فرشتې جهاد دپاره ولېږل د پیریانو خواته چې تاسو به د پیریانو سره جنګ به کوئ دا قتل کوئ چې دوی د الله رب العالمین نافرمانی کوي د الله رب العالمین نافرمانی کوي یو بلکې قتل و غارت جوړ کړی دا نو چې کله الله رب العالمین دغه پیریان ولېږله دغه فرشتې ولېږل تاسو ځان خیر خیال نشته نو بیا وایي که نه چې فرشتې یې ولېږل الله رب العالمین څه یې ولېږله څه دپاره ولېږله پیریانو سره جهاد دپاره نو علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله دغه شان نور علماو لیکلی دی اکام المرجان فی حکم الجان او لخت المرجان کتاب کې چې دا شیطان الله رب العالمین چې کله دا فرشتې جهاد دپاره ولېږل د پیریانو ته دا شیطان د فرشتو په مجلس کې او د الله په مجلس کې اول دومره مقبول و چې دغه جهاد د لشکر سپه سالارو مشر دا شیطان لکه دا دومره مقبول چې د فرشتې څه شی و لیډر د فرشتو جهاد په میدان کې نو چې کله دا شیطان دومره فرشتو مشروالی کوله د جهاد په میدان کې نو لیکن چې کله الله رب العالمین ویل چې سجده وکړه دې سجده ونه کړله ولې تربیت یې دې ټیک نه نو اصل شیز علم نه ده اصل شیز علم نه ده که په علم باندې هر څه ټیک کېدله که نه نو نن سبا به د ساینسدانان دغه انګریزان دغه یهودیان دا به د جهان د ټولو ښه خلک به خو اصل شیز د انسان څه شیز دی تربیت دی او تربیت اته کاله په مدرسو کې مونږ تیر کو کنه باید چې د مدرسې نه مونږ وځو زمونږ دغه ژوند بدل شي مدرسې نه وځو نه بلکې روزانه چې مونږ خپل د درسګاه نه وځو چې څه ناڅه زما او ستا په دغه ژوند کې لږ لږ تبدیلي راغلی وي کنې علم خو ډېر زیات خلکو سره وي لیکن ډېر زیات علم چې یو انسان سره وي او تربیت نه کېږي د دې دا ژوند نه بدلېږي دغه انسان مثال د خر وي الله رب العالمین قرآن کې مثال ورکړی ده چې د خر له پاسه ډېر کتابونه واچولی شي که نه او که عمل نه کوي مثال د خر به وي نو زمونږ اصل بنیادي شیز هغه به څه شیز وي عمل به وي خپل عمل به جوړوو ښه چې دلته مونږ زم عمل کې کمزوری یم تاسو هم کمزور یې مونږ ټول محتاج قرآن و حدیث ته
نو باید چې کم حدیث د محبوب علیه الصلاة والسلام مونږ اورو، کم ښه خبره مونږ اورو چې هغه باندې مونږ څه وکړو؟ عمل وکړو. بیا درته وایي چې دې سره به د نفسونو تربیت به وشي. څه شي؟ د نفسونو تربیت به وشي. کله کله یو انسان داسې وي چې هغه به ظاهري تربیت یې شوی وي خو د نفس تربیت یې نه وي شوی. څه شي؟ ظاهري تربیت دې ته ویل کېږي چې ته زه یو مشر سره میلاو شم، هغې مخې ته ادب هم وکړمه، ورته اکرام هم وکړمه، خو چې کله پشي شه ورپس بیا بد رد ووایمه. دلته زما د ضمیر او د نفس تربیت نه وي شوی چې زه مخامخ یو شان یم بیا پشي شه بل شان یم، یا د بل مسلمان سپکوالی او توهین کول، دا مناسب نه ده. نو د نفسونو تربیت به کوئ. څه شي؟ د نفسونو تربیت. وتهذیب الاخلاقی، او خپل دغه اخلاق دا درست کول. یعنی په دې کتاب کې به تاسو ته درست کولو هغه طریقه به ښودلی کېږي د څه شي؟ اخلاق. تهذیب مطلب درست کوله. نو اصل کې تاسو وګورئ په معاشره کې د موجوده دور کې نه ده. باید چې غور وکړئ چې مونږ طالبان او مولیان خو د امیان خو ډېر زیات د اخلاقو کې ډېر زیات کمزوره یو. مونځ مونږ کوو، تلاوت مونږ کوو، مدرسې ته مونږ راځو، درسونه مونږ کوو، لیکن زمونږ اخلاق ټیک نه وي. څه شي؟ اخلاق ټیک نه وي. حالانکه د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام په دغه ټول تعلیماتو کې د ټولو نه بنیادي شی چې بیانېږي هغه څه شی ده؟ ښه اخلاق دی. نو خپل دغه اخلاق ټیک کول، یو چا باره کې ښه نظر لرل، یا خپل د ژبې او د لاس د تکلیف نه بل مسلمان ته ضرر نه ورکول، دا د مسلمان شان به وي. هغه ناحمیر کې تاسو ویلي کنه جراحات السنان لحد ایام ولا یلتم ما جرح اللسان. نو د خپل د ژبې دا تکلیف د دې په وجه باندې یو څوک مجروح کول نه، یو چاته تکلیف نه ورکول. وطهارات القلوب، او دې سره به طهارت د څه شیز به راځي؟ د زړونو به راځي. یعنی دا کتاب جمع کوونکی دی هغه تربیت د نفوسو لره چې دې سره دې کتاب د لوستو سره به تربیت د نفسونو به هم کېږي. ولې؟ ځکه چې د کتاب کې هغه احادیث راوړې شوې ده، بل اخلاق به هم دې سره بهتره کېږي، او بل د زړه پاکوالی هم دې سره راځي دې کتاب د لوستلو سره. ولې؟ زړه پاکوالی اصل کې لکه دا یو چا سره حسد نه کول، یو چا سره حسد نه کول، ریا نه کول، غرور او تکبر نه کول. څه شي؟ د شیطان چې مردود شوی ده کنه، که د دې اول تربیت سم نه ده شوی، که دا مردود شوی دی په وجه د غرور او د تکبر چې دی وی چې آدم علیه السلام د څه نه جوړ دی او زه د څه نه جوړ یم، نو اوس زه څنګه ورته سجده وکړم؟ دې دلته څه چل وکړله؟ تکبر یې وکړو، خو دې ته یې نه کتله چې زه د اور نه جوړ یم او دا فرشتې د نور نه جوړ دی، فرشتې د نور نه جوړ دی. ګوره دې تکبر وکړله. نو چې کله تکبر وکړه نو ذلیل شو، نو تکبر نه به مونږ ځان څه کوو؟ ځان به مونږ ساتو. او پاکوالی د زړه او علاجها، او علاج به هم د دغه زړه په دې کې وي. دا جامع کتاب دی، پاکوالی د زړه او د علاج لره. وصیانت الجوارح، او بچ کول، یا دلته دا صیانت اصل کې بچ کولو په معنا راځي، دلته به معنا تاسو کوئ حفاظت. دې سره به حفاظت کېږي د جوارحو و ازالتي او لرکې کول د څه شي؟ اعوجاجها، هغه کوکوالی د دي. یعنی هغه دا جمله هم بالکل بعینه د ما قبل جمله په شانتي دي. یعنی دې سره به څه کېږي؟ د اعضاو حفاظت به کېږي. لکه اعضاو چې حفاظت وشي، مثال په طور باندې ستا د خپې حفاظت وشي، بد کار ته به تګ نه کوي. که د ستا په اعضاو کې د سترګو حفاظت وشي، څه به نه کوي؟ بد نظري به نه کوي. که د لاس حفاظت وشي، غلط کار به نه کوي، حرام به نه خوري. نو دا ټول د څه سره حاصلېږي؟ دې کتاب د احادیثو سره. په خبره پوهېږئ؟ و ازالت اعوجاجها، صرف دا به نه کېږي چې ستا د اعضاو حفاظت وشي، نه،
بلکې که ستا په دغه اعضاو کې څه غلطي وي، څه کوتاهي وي، څه کوکوالی وي، له دې په برکت او د عمل کولو په وجه باندې هغه کوکوالی به څه کېږي؟ هغه به لرې شي، هغه به ټیک شي. خو کله چې په دې باندې مونږ عمل وکړو. وغیر ذلك من مقاصد العارفین، او سوا لدینا هغه مقاصد د عارفینو. عارفین څه ته ویل کېږي؟ چې هغه خپل لفظ هم پیژني، خپل ځان هم پیژني، او د الله ذات هم پیژني، د الله معرفت لري. ځان پیژندل لکه څنګه؟ لکه مخکې هلته بره تېر شوي وو که نه، چې وما خلقنا له ما قدمته، چې زمونږ دا پیدایش د څه دپاره شوې ده؟ د عبادت دپاره. کله چې دا وپېژني بیا الله ذات وپېژني، نو دا معرفت د ذات د باري تعالی شوه. نو چې کله یو عارف وي هغه به د ځان د ګناهونو نه هم ساتي. ولې؟ هغه د الله ذات نه خبر وي. نو دې کې به هغه ټول مقاصد به د چا وي؟ د عارفینو به تاسو ته په دې کې میلاویږي. والتزم فيه، ما التزام کړی ده، پابندي کړی ده په دې کتاب کې، الله اذکره، چې زه ذکر نه کړم الا حدیثا صحیحا، چې په صرف په دې کې حدیث صحیحه وي، من الواضحات، هغه واضح احادیثونه. یعنی په دې کتاب کې به زه څه ذکر کوم؟ واضح احادیث صحیحه، مضافا الى الكتب الصحیحه، چې هغې نسبت شوي سته هغه کتابونو صحیحه او طرف ته المشهورات، چې مشهور دی، لکه بخاري شریف، مسلم شریف، ترمذي شریف، ابن ماجه، سنن نسائی، دې کتابونو طرف ته. واصدر الابواب، او زه شروع کوم په دې کې، واصدر الابواب، او زه شروع کوم بابونه او عنوانات من القرآن العزیز، هغه قرآن د قرآن مجید چې عزت والا دی، بآیات کریمات، هغه آیتونو څه شي سره؟ معزز او باعزت او عظیم آیتونو سره. لکه زه چې د دې کتاب ابتدا کوم د هر عنوان او د هر باب، نو زه به د قرآن آیت ذکر کوم. نو دا کتاب هر یو باب تاسو واړوئ، نو ابتدا به د څه شي نه کېږي؟ د قرآن د آیت نه. ووشح، او زه دا ښایسته کوم دا کتاب، ما یحتاج الى ضبط، چې په هغه څه باندې چې محتاج دی درستوالی د الفاظو لره، او شرح معنی خفي، او هغه معنا یو خفي ته. یعنی دې کې به الفاظو درستوالی سره به زه دا کتاب ښایسته کوم، الفاظو سره، درست الفاظو سره. او بیا که یو لفظ معنا چې خفي وي، پټ وي، هغې به زه شرح او وضاحت به کوم. دې سره به زه څه کوم؟ خپل دا کتاب به ښایسته کوم که نه. بنفائس من التنبیحات، نفائس څه ته ویل کېږي؟ هغه نایاب علم او قیمتي خبرو سره، من التنبیحات، هغه خبرو سره، نایاب علم او د هغه خبرو سره چې هغه توجه راګرځونکي وي. څه شي؟ تنبیحات په معنا توجه راګرځونکي سره. واذا قلت، او کله چې زه ووایم، فی آخر حدیث، آخر دا حدیث کې، متفقون علیه، چې دا روایت متفقون علیه دی، فمعناه، معنا به دا وي چې رواه البخاري و. تاسو ولې ودی نن؟ ګرمي ډېره ده که په سبق نه پوهېږئ؟ نو بیا ولې ودی؟ ګرمي ډېره ده نو بیا ولې ودی؟ تا نه علاوه دا ټول وده دي. تاسو ولې ودی؟ نن ته کوم ودی؟ چې کله متفقون علیه ذکر شي، معنا به د دې څه شی وي؟ چې دا روایت کړی چا ده؟ بخاري شریف و مسلم شریف. وارجو، او زه امید لرم، ان تم هذا الكتاب، چې کله پوره شي دا کتاب، یکون سائقا، چې وي به دا سائقا په معنا رهنمایي کوونکي، رهنمایي کوونکي، للمعتني، هغه چا دپاره څوک چې په دلچسپي او په شوق سره دا کتاب لولي، للمعتني به الى الخيرات، چې دا به رهنمایي کوونکي وي دغه شوق سره لوستونکي دپاره، الى الخيرات، د نیکو طرف ته. څه شي طرف ته؟ دا ستاسو په شان دي چې اوس ناستې که نه چې وده د هغې نه یادی ښه، چې څوک په چست والي سره، په شوق سره چې دا کتاب لولي، دا کتاب به هغې دپاره رهنمایي کوونکي وي. کم طرف ته؟ نیکو طرف ته. حاجزا له عن انواع القبائح،
او صرف رانمای کوونکی به نه وي بلکې حاجزا په معنا د منع کوونکی دا به منع کوونکی وي دغه شوق سره لوستونکي دپاره عن انواع القبائح هغه انواع قبیحون والمهلکات او هغه هلاکت کوونکي عاداتونه یعنی د بد اخلاقی نشو د حرام خوري نشو یا دغه شان څومره برایي چې دي کنه بد عملونه د قبیح عملونه دي هغې نه به څه کېږي منع کېږي به دې سره وانا سائل او زه درخواست کوونکی یم چاته اخن رور هغه رور ته زه درخواست کوونکی یم انتفع بشیء منه چې هغې ته نفع او فایده ورکړي فایده رسي دغه کتاب نه یو شیز ان یدعو لی چې دې دعا وکړي زما دپاره ولوالدی زما د والدینو دپاره و مشایخي زما د مشایخو دپاره وسائر احبابنا او زما د ټول احباب او دوستانو دپاره والمسلمین اجمعین او د ټول مسلمانانو دپاره که چرته چاته لږ فایده هم زما د دې کتاب نه کیږي نو بیا زه درخواست کوم چې تاسو به دعا کې ما به هم یاد ساتئ زما والدین به هم یاد ساتئ او دغه شانې ملګري بزرګان او ټول مسلمانان به څه کوئ دعا کې به یاد ساتئ او چې کله تاسو دا کتاب درس وایې که نه نو کوشش کوئ چې کم کتاب تاسو درس کوئ که نه دې سره د علم او په دې زړه کې نورانیت پیدا کیږي د کتاب علم به تا ته درکوي د علم خو ټول نور دی که نه او د علم ظاهر نه علم لدوني او علم باطني دا ډېر بهتره وي نو کوشش کوئ چې علم لدوني چې کله حاصلوئ که نه او الله رب العالمین نه دعا هم وکړي چې الله تعالی موږ ته علمي لدوني نصیب کی او الله تعالی دې موږ ته د زړه علم نصیب کړي نو دې دپاره به داسې کوئ چې کله کله قل هو الله احد درې پیرې سورة الفاتحه درې پیرې بیا درود شریف فعل او بیا دغه کتاب دغه مصنف ته ایصال ثواب کول څه شي ایصال ثواب کول دې سره د انسان په دغه زړه کې نورانیت پیدا شي دې سره انسان که ذهن کمزور هم وي که نه د کتاب باندې پوهه بیا ورته رسي نو دا عمل ته خیال کول پکار دی وعلى الله الكريم او په الله رب العالمین باندې چې کریم ذات دی اعتماد زما اعتماد دی و الیه تفویض او دغه الله رب العالمین ته زما سپارنه ده یعنی زما ټول کارونه زه چا ته سپارم الله ته و استنادي او الله رب العالمین باندې زما باور ده وحسبي الله الله رب العالمین کافی دی زما دپاره و نعم الوکیل او بهترین کارساز نعمه بهترین الوکیل کارساز ولا حول ولا قوة ولا حول نشتا طاقت ولا قوة او نس قوت الا مگر شتا بالله الله رب العالمین سره العزیز ډیر زیات زبردست الحکیم او حکمت والا ذات یعنی زب الله رب العالمین باندې باور کوم او ز سپارنه کوم چاته الله رب العالمین ته او زما دپاره څوک کافي دی او څوک بهترین کارساز او حکمت والا ذات دی الله رب العالمین دا زمونږ نننی درس وه د